السلام علیکم ملګرو که تاسو چیرې غواړئ چې زمونږ چې کله موبایل استعمالو چې د دې نه دا شین ټاکی ختم شي. زما مطلب دا دی چې دا شین ټاکی یعنی چې فیسبوک آن دی یا آپ دی چې چاته پته نه لګي چې دې وخت کې دا فلانی کس آنلاین دی که آفلاین دی. نو چې کله دا شین ټاکی لګېدلی څنګه چې تاسو ته پته ده نو هغه هر چاته پته لګي. ما دې سایټ کې تصویر کې هم تاسو ته ښولی دی نو ټولو ملګرو ته پته لګي چې دا فلانی په دې وخت کې آنلاین دی. که چېرې تاسو غواړئ چې دا ټاکی ترې ختم کړی شي او موږ فیسبوک هم استعمالو یعنی هغه نورو ملګرو ته به پته نه لګي چې دا دې وخت کې آنلاین دی که آفلاین دی. هغه اسانه طریقه ده، هغه درته اوس په خپل موبایل سکرین کې ښیم. د هغې فایدې څه دي، د هغې هم دوه درې فایدې تاسو ته وایم. د هغې وجه دا ده چې کله اکثر موږ فیسبوک آن کړو په هغې کې بعضې ملګري داسې چې هغه څوک تنګوي یعنی څوک ته یا بار بار کالز کوي، ویډیو کالز یا میسنجر واتساپ باندې یا ورته څوک میسیجز کوي او هغه ډسټرب کېږي، تنګېږي. نو دا به موږ څنګه کوو؟ هغه یو دوه درې سټپونه دي، ډېر سمپل طریقه ده، اسانه. راځئ ما سره د هغه ځینې اپ کوئ او فیسبوک استعمالوئ، بیا چاته به هم پته نه لګي چې دا آنلاین دی که آفلاین دی. فیسبوک دلته کې آن شو، ما سره تاسو وینئ دلته کې به دا بره په دې سایټ کې دا تھریډ لاین ووهئ. دا چې سلیکټ کوئ داسې مه ووهو، لاندې به راشئ دلته سیټینګ اینډ پرایویسي، په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به ورپسې ملګرو سیټینګ ووهئ. صحیح شو؟ بیا به لاندې راځئ، لاندې به اوس دلته ګورو ایکټیو سټیټس، په دې باندې به کلیک کړو. چې دا مونږ کلیک کړو دا دلته کې هغه شین نشان چې کوم هلته کې ظاهریږي هغه د دې نه آن کېږي او آف کېږي. نو که چېرې تاسو آف کول غواړئ دا داسې سلیکټ کړئ، دا به د الټه سایډ ته راوړي، دا اوس آف شو. موږ سره موږ که کله هم فیسبوک یوز کوو نو ملګرو ته پته نه لګي چې دا دې وخت کې آنلاین دی که آفلاین دی. دغه یو څو سټپونه ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک ورکړئ چې موږ ته پته ولګي. او ملګرو که چېرې تاسو د بل اپلیکیشن په باره کې تپوس کول غواړئ چې یاره موږ له په هغې باندې ویډیو سازه کړه نو ملګرو بالکل زموږ کمنټ باکس تاسو دپاره دی. تاسو کمنټ کې ووایئ راتلونکي ویډیو به هماغه ستاسو په ټاپک باندې. که تاسو چېرې په بل اپلیکیشن باندې تپوس معلومات کول غواړئ ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.